بایزید بستامي وایي ټینګ نشم، نوجوانانو له ورغلم او هغه نوجوان مې د لاس نه ونیو، ما ورته اواز وکړ ظالمه د الله نه یریږي چې دا نوجوانه تا جینۍ د سمندر غاړې نه راوستې ده او د شرابو بوتل دې هم ایښی دی او د ماښام ماسخوتن انتظار کې په بدعملۍ او په زنا ورځي. زمونږ په دې معاشره کې بدګماني ډېر عامه شوې ده. که مونږ تاسو وګورو چې دوه کسان ودرېده او تا ته هسې وکتل نو ستا پې بدګماني پیدا شي، یره جي جوړ زما په باره کې څه ووایي. یا زوی ته د ښځې په مخ کې مور وایي بچیه دننه راشه څه خبره درته کومه، بس د ښځې دپاره جوړه شوه، یره جي بدګماني شروع شي، یره جي زما په باره کې ورته جوړ لګیا ده. یا ښځې ته ښځه خاوند ته وایي خاونده راشه څه خبره کوم، بس مور له جوړه شوه، یره جي بس زما دپاره یې لمسوي که نه جي خوله کې وله جي ګوته والې ده. دا بدګمانۍ عام دي په دې کې. او دې باره کې قرآن کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې ایمان مروړی دی، مؤمنانو ته الله وایي چې انا اجتنبوا کثیرا من الظن، ځان د ګمانونو نه وساته. یو مسلمان که په بل مسلمان کوي نو حسن ظن به کوي، ښه ګمان پې کوه، بدګمانۍ نه ځان وساته. او هلکه که ته په چا باندې بدګماني هم کې نو د هغه به څه وکړي، خپل ځان به غرق کړي، هېڅ هم نشي کولی. که چا ما ته ثابته کړه قیامت د سبا پورې چې بهی ما په دې کس باندې بدګماني وکړه او زما د بدګمانۍ دله فایده دله نقصان او ما ته فایده ورسوله نو لاس دې اوچت کړي، زه انعام ورکوم، هېڅ نشي کولی. خو لیکن د الله په نس باندې ځان بربنډی او ځان ملامته کوي. ځکه بایزید بستامي رحمت الله علیه په لار روانو، وایي د سمندر خواته یو هلک او جینۍ ولاړو، دواړه نوجوان، دا خوا کې ورسره ګویا یو بوتل مو د شرابو. بایزید بستامي رحمت الله علیه وایي مازدیګرۍ ټیم دی، ما وی جوړ د هلک او جینۍ بدعملۍ نه دلته راغلي دي، د نیر او د سین غواړې له او د شرابو بوتل هم دی، دی د تیارې انتظام کوي چې په تیاره شي شراب به ورواړي او په بدعملۍ به اخته شي. بایزید بستامي وایي ټینګ نشم، نوجوانانو له ورغلم او هغه نوجوان مې د لاس نه ونیو، ما ورته اواز وکړ ظالمه د الله نه یریږي چې دا نوجوانه تا جینۍ د سمندر غاړې نه راوستې ده او د شرابو بوتل دې هم ایښی دی او د ماښام ماسخوتن انتظار کې په بدعملۍ او په زنا ورځي. وایي هغه ما ته وکتل او مسکی شه. بایزید بستامي رحمت الله علیه توجه کوئ خبرې، هغه ما ته وکتل او مسکی شه، ما ته وایي مولوي صاحب غلط ګمان دی وکړو، دا ته چې دا نوجوانه جینۍ وینې دا زما څه ښځه یا عام جینۍ نه ده، دا زما د مور او پلار راوړې سکه خور ده. او ته چې دا بوتل د شرابو وینې په دې کې مونږ چې اچولې ده یا پې دي، مونږ دواړه روزهدار یو، روجه م نیولې ده، ورځ اوږده شوې ده. ما دې خور ته ویل راځه بار چکر در کومه، د سمندر په غاړه به کینو، خیال به دې بدل شي، د الله ذکر به م وکړو و روجه به م ماته کړو. وایي ستا ډېر بدګمان دی بابا مولوي صاحب. بایزید بستامي وایي ما چې دا اواز واورېده ما وی الله ما په مسلمان بدګماني څنګه وکړه، ما وی خدایه دې کې مې ونه نیسې. هغه نوجوان هلک او جینۍ مې بوتله، کور ته لاړم، ما ولې د روجې د روجماتي انتظام وکړ، پښتو ولې پرېوتم، ما وی ګوره د الله په حضور کې د ما شکایت ونه کړې. د ما محترم هغه داسې خلک وو. نن مونږ او تاسو دې وګورو که نه، قسم دې زموږ ستا سترګې که وګورو زموږ ستا سترګې د بدګمانۍ زموږ ستا خیالونه د بدګمانۍ نه ډک دي. ګوره ښه الله دې معافي وکړي. ته وګوره په بازار کې که هسې څوک تېرېږي یا یو کس ناخطایۍ سره چې ته زنانه ته وکتل یا مثال په طور داسې څه کار دې وشو چې په ظاهر باندې هغه بد ښکاره کېږي، بس ستا دپاره جوړه شوه. بیا کلي کې په اجرو کې جوماتونو کې هغه شاتنۍ لمن وله راواړی، یو برنۍ په ګریوان کې وله اونخلي، وی شرموي. الله شرمولو. الله وی ستار د الله په دغه کې په نومونو کې یو راځي چې ستارم دی. زما محترم الله څوک شرموي نه، لیکن مو ته مسلمانان په یو بل باندې لمنې راړو. زما محترم تاسو ته پته ده ټولو ته
معتزه ګورم چې د باندې لمن څنګه راوړم دې په معاشره کې څنګه وشرموم زما محترمو راشه نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای وای د ماښامي ټیمو په خپل بیبي خپل د بیبیانو نه وسره یو بیبي ناسته وه نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د مسجد نه بار راوته چې ویې کتل دوه صحابه کرام را روان دي نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته آواز وکړ او صحابو راشه صحابه چې راله نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د الله رسول سدي سرونه ښکته کړي دي او صحابو تاسو چې دا زنانه وینئ چې زه ورسره د جومات نه بار راووتم د عام زنانه نه ده دا ازواج مطهرات امهات المؤمنین ستاسو په مور کې زما یو بیبي ده او ستاسو د میندو نه یوه مور ده ستاسو ګورې بدګماني هم رارسي هغې ورته وایي د الله رسوله زمون مجال چې زمون په بدګماني پتا پیدا کیږي نبی علیه السلام وایي ستاسو مجال دا نه دی لیکن ځان د بدګمانۍ د ځای نه هم وساتئ زما محترم چې انسان پتا باندې بدګماني هم ونه کړي موږ تاسو قسم دی که وګورو په عام عرف کې دنیا کې په نسبت د حسن ظن چې په انسان باندې ښه ګمان وکړم زموږ استادانو به فرمایل موږ چې طالبانو په مدرسه کې زموږ استادانو به فرمایل وایي طالبانو چې یو طالب مانه دوه طالبان د یوې غسل خانې نه راوځي او په لاسو کې پرتوغاښونه هم نیولي دي نو طالبانو تاسو به پرې بدګماني نه کوئ دوه طالبان د یوې دغه نه راووتل د یوې غسل خانې نه راووتل ته به پرې بیا هم بدګماني نه کوې کیدای شي د دې یو طالب غوټه سخته شوې وه پرتوغاښ یې غوټه اغوستې هغه غوټه په لاس کولاوېده نه او د بل طالب ونه په خوله کولاوله ته به دا ګمان کې او چې داسې ګمان دې وکړو زما رب وایي تا زما په بنده باندې حسن ظن وکړو زما رب وایي زه به په تا باندې ښه ګمان وکړم او د ښه ګمان په بدله کې زما رب وایي زه جنت ورکوم ټول څوک سره سبحان الله موږ که نور څه نه شو کولی دا خو کولی شو زما محترمو که حسن ظن خو کولی شو که نه ښه ګمان خو په بنده باندې کولی شم په مسلمان باندې که چې بهی دا زما مسلمان نور دی ها ده باندې چې کومه زمانه راله کیدای شي انسان ګناهګار دی هیڅ یو انسان پاک نشته په مخ ته ځمکه هیڅ یو انسان پاک نشته که یو انسان وایي ما سوا د انبیاو نه چې زه د ګناهونو نه پاک یم نو ودرېږي څوک شته داسې شته داسې څوک نو چې څوک پاک د ګناه نه نشته چې د مخاطب نه ګناه کېږي زما محترمونو دا ګناه زما نه هم کیدای شي زم انسان یم که نه ما سره هم شیطان شته زما محترمو یا حبیب سلام علیکہ صلوات